قسم اوازونه څنګه دي. 14 اګست دی او د هر طرف نه دغه اوازونه را روان دي. په شریعت مطهره کې د دې څه حکم دی؟ انس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې 2 قسمه اوازونه داسې دي چې هغه د دنیا او په آخرت کې ملعون دي او په دې باندې لعنت کړلی شوی دی. مقصد دا چې د الله جل جلاله په نزد باندې په ټولو کې دغه 2 قسمه اوازونه دا بدترین اوازونه دي او په هغې کې د ټولو نه اولنی اواز دا دی چې یو انسان باندې خدای پاک نعمت وکړي، یعنی د باندې خوشحالي راشي او دی په دغې خوشحالۍ کې باجی وږي او د دغې باجو چې کوم اواز دی نو دغه اواز د الله جل جلاله په نزد باندې په ټولو کې بدترین اواز دی. لکه نن سبا د 14 اګست شپې ورځې دي او هر کس هغه باجه راخیستې ده او دغه اوازونه کوي، نو دغه اوازونه د الله جل جلاله په نزد باندې بدترین اوازونه دي. نو ډیره د افسوس خبره ده چې مونږ هغې اعمالو له ولي ورکړي دي او هغه اعمال په شوق سره کوو چې په کوم اعمال باندې الله جل جلاله خفه کیږي او د هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک پې خفه کیږي. نو ډیره د افسوس خبره ده. وګورئ بله خبره دا ځان سره یاد وساتئ چې په دې ګناه کې ورسره دغه دکانداران مکمل شریک دي. که یو انسان دا وایي چې یاره مونږ خوشحالي مناوو، د خوشحالۍ شپې ورځې دي، نو د خوشحالۍ مناوولو طریقه دا ده چې لږ نوافل ادا کا، د قرآن کریم تلاوت وکړه، نور ذکر اذکار وکړه، د دغې عبسو او د فضولیاتو نه ځان وساتئ. نو دا پیغام راته لږ اهم او ضروري ښکاره شوی، ملګرو سره به یې شریک کړم او که تاسو ته هم اهم ښکاره شوی نو مخکې ملګرو سره خامخا شریک کړئ. جزاک الله.